دا خو چې ټزو شي دا ګولې خو هم چېرته غورځېږي نه جاني نقصان پې هم کېږي مالي پې هم کېږي نو د مهرباني وکړئ چې د دې نه ډېر زیات پرهیز وکړئ هوایي فایرنګ بالکل مه کوئ لپاره د یو ګفټ وي چې چاته ډزې کوي واده یې نه لکه ډزې کوي نه هغه د ګفټ وي چې ډز خو نه ښکاري ګفټ خو ورته ښکاري چې ما د دوی پلان کې دا راوړو زه یم ستاسو ورور ستاسو ګربشن عزتمند موجود یم په ضلع صوابۍ کې د یو داسې شخصیت سره کوم چې په لږ وخت کې خپل یو پهچان جوړ کړی دی د عوامو زړونه ګټلي دي د هغې ښکاره ثبوت هم دا دی چې په یو وخت کې څلورو خدای چې کوم دی سنبالوي نو ګورو به هغه څه موجود دي د هغې نه پوښتنې کوو موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب ټول ناول چې کوم دی کتونکو ته خپل چې کوم تفصیلي تعارف ته وکړو بسم الله الرحمن الرحیم لومبۍ خو زه د مرکز نیوز تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو زما ملک یوسف نوم دی د ملک آباد چارباغ سره تعلق لرو زموږ علاقه ده او زه DRC ممبر یم تحصیل رضا هیومن رایټس کوارډینیټر ان ډسټرکټ صوابۍ او آل پټرول پمپ اسوسییشن چې کوم دی د هغې نایب صدر یم او د عوامي نیشنل پارټۍ د تحصیل رضا هم د MP نایب صدر یم ملک صاحب دا کومې عهدې چې تاسو ته دي دا څلور عهدو تاسو ته لکه مثال تنخوا ملوي یا داسې پرې افکار تاسو کار کوئ دې کې خو فري اف کاسټ ټول دې کې زموږ تنخوا نه دي کې الټا موږ خپلې لګو دې کې د حکومت د طرفه د هیڅ فیسیلیټیز دې کې موږ ته نشته د DRC شو د دې نور چې کوم دی DRC خو زموږ هفته کې یو ورځ ډیوټي د زما د بد په ورځ ډیوټي او هغې کې موږ ځو او هم دې لپاره زه خپل ټایم ورکوو خپله خرچه کول او هلته کینو عوامو لپاره هغه موږ دا زړونو کې دا خبرې نشته چې موږ خرچې کېږي یا زموږ ټایم لګي یا زموږ نور څه لګي نه انشاءالله هغه د عوامو لپاره وي نو هغې باندې موږ د زړه د خوشحالۍ نه دا لګوو په خپله خوښه او په خپل خواهشو موږ DRC چې د بد په ورځ چې کومه ډیوټي هغې کې زه خپله ځم کېنم موږ سره زما درې ملګري موږ سره څلور نور هم دي هم زموږ د دې علاقې ډېر خواږه درانه مشران دي هغې هم خپل ټایم ورکوي داسې هر ورځ خپل خپل ممبران او شکر الحمدلله تاسو وګورئ زموږ د DRC چې کوم موږ مطلب ډیوټي کول ته کینو نو تاسو وګورئ ډېر زیات کیسونه موږ ته ډېر زیات کیسونه زموږ عوامو ته ډېر فایده رسېدلې دی نه چې هغې عدالتونو ته نه ځي هغې ټایم نه ضایع کېږي هغې پیسې نه لګي ځکه چې مثلا زه به تاسو له یو مثال مثلا یو خبره وکړم مثال به درکړم چې یو سړی دی د هغه یو کنال ځمکه باندې مسله ده هغه په عدالت ته ځي نو هغه خو په لس کاله کې د هغه فیصله نه کېږي په عدالت کې چې هغه عدالت ته ځي هغه تاریخونه او کله څو نو چې هغه وګوري نو خو سبا له هغه کیس هم ګټي نو هغه کنال چې څومره پیسې نه هغه نه ډېرې په عدالتونو کې لګېدلي نو چې موږ له راشي هلته DRC ته موږ دواړه ډلې وغواړو یو بل سره کینو د دواړو په لکه رضامندۍ باندې چې هغه هم خوشحاله شي دی هم خوشحاله شي یا فیصله وشي نو موږ پکې دا فایده ده چې موږ ته دوام میلاو شي او د عوامو خدمت وشي نو په خدمت الله میلاوېږي او ورپسې بیا زموږ د هیومن رایټس چې کوم دغه د هیومن رایټس هم مطلب دا دی چې کوم زموږ عوامي خلک چې لکه عوامو سره زیاتې کېږي چا سره څوک خپل حق نشي غوښتی خو هغه خواتینو کې خو هغه زنانه د دواړو نو هغې کې چې هغې څه مطلب د هغې څه مسلې څه یې ناوله مونږ حل کوو خو هغې پاره څوک افسرانو له نشي تللی هغې څوک یې پېژني نه یا یې پرېږدي نه دفتر ته بل څه ته نه هغه د هغې لپاره مونږ ورځو د هغې د خلکو هغه مسلې په افسرانو ته هم کښېنو بل ته هم هره محکمه کې ملک صاحب دې کې تاسو سره یو عهده چې کوم دی تاسو د MP سیډم یې چې کوارډینیټر ډسټرکټ صوابۍ یا NYO صدر یې نو هغې کې تاسو مثال څه هلې ځای زه د عوامي نیشنل پارټۍ نایب صدر یم د تحصیل رضا هغې کې زموږ خپل هلې ځلې زموږ خو د عوامو خدمت دی په څه طریقه کول یا د پارټۍ په شکل کې د DRC په شکل کې د هیومن رایټس په شکل کې هغې کې مونږ ځو او خپله شکر الحمدلله زموږ پارټي چې کومه ده نو هغه ټول عمر د عوامو سوچ کړی دی او د عوامو مطلب تاسو وګورئ د 2008 نه تر 2013 د عوامي نیشنل پارټۍ الیکشن حکومت پاتې شوی دی نو هغې کې تاسو وګورئ چې څومره کارونه شوي دي د هغې نه پس تر اوسه پورې وګورئ نو تاسو ته به خپله پته ولګي چې عوامي نیشنل پارټي هغه صرف د عوامو سوچ کوي د عوامو د پرمختګ دپاره سوچ کوي د خپلو پښتنو د زړونو چې دوی د دوی باندې ښه ورځ راشي او دوی ټول سیټ یو بس دا زموږ د پارټۍ او زموږ ټولو دا دغه دی چې بس زموږ خوشحالي دا ده چې عوامو ته ریلیف بالکل ملک صاحب که موږ وګورو لکه د نیشنل پارټۍ ډېر لاس دی په سوشل ورک کې حوالې سره نو زموږ د تحصیل چې کوم ناظم غلام حقاني صاحب
هغوی چې کوم دی ډېر کارونه کړي دي، چاله جنازګاه، چاله چې کوم دی ګراوند، چاله څه خو لیکن زمونږ چې کوم لوکل زمونږ ملک آباد کلی دی نو اوس هم هغه کلی دی کوم چې د پاکستان د آزادۍ نه مخکې کوم کلی لکه د هغې هغه روح بدل نه شو نو څه ګڼئ چې څه حساب دی وراره مخکې بدل شي او که نو دقسې زمونږ د 2015 نه ولې تر 2000 تقریبا 2019 پورې 4 کاله ټینور د زمونږ په تحصیل کې حکومت او په ډسټرکټ کې زمونږ امیر رحمان صدر صاحب او هغې باندې اوس مسلې راغلي خدای پاک دې ولا مسلې د خیرات کې موږ ټول په تعاون سبا کېږي زمونږ په تحصیل رزلټ کې چې کوم زمونږ 4 کاله ګورنمنټ تېر شوي نو تاسو ته پته ده چې موږ صوبه کې ستا ګورنمنټ نو تا له فنډ ملاوېږي صوبه کې زمونږ حکومت نه و هلته خو هغه ټایم د پي ټي آی حکومت او زمونږ سره په تحصیل کې حکومت بیا هم تاسو وګورئ هر یونین کونسل ته خپل حق ملاو شوی په ناظمۍ کې داسې دومره غټ سیټ مطلب نه چې دې کې صوبې سیټ تحصیل هغې کې ته د صوبې نه فنډ راوړی چې دلته به ته د خپلو کې تقسیمې نو هغې کې هم شکر دی تاسو وګورئ زموږ د کونسل ډېر کارونه شوي دي او خاص کر بیا تاسو یو خبره وکړه زموږ د کلي چې ملک آباد چې کوم دی نو زوړ حالاتو کې دی لکه 72 سال وشو او 72 سال کې زموږ ملک ملک کلي هغه پوزیشن دی نو هغه زه تاسو ته ووایم په 2000 اوس مانه دا خبره یېرېږي چې 2012 او 13 ما دا یو روډ دلته پوخ کړی دا ما په NRSP باندې کړی دا روډ د کلي دا روډ دا یو مین روډ دا چې کوم دی دا شوی بیا د هغې نه علاوه چې کوم زمونږ بیا په ضلعي حکومت و امیر رحمان موږ له فنډ راکړ نو زمونږ ملک آباد کې سټارټینګ کې هغه لږه ټوټه وشوه بیا داسې په شاخ طرف ته موږ یو 2 لارې کړې وې نو کوم کې زمونږ نمایندګي خو هم نه وه زمونږ د پارټۍ خو حقاني صاحب خبره کوو چې کوم غلام حقاني په لکه د خلکو قبرونو ته هغه تبۍ هم لګولې خو لیکن زمونږ کلي ته رانغی زمونږ د کلي تصویرانه ویډیوګانې موږ اوس هم په زمونږ د کلي ما تا ته وویل خو شاخ ته نه هم زما کلی دی زه دا نه حسابوم ځان چې زه د ملک آباد یم دا ټول زما کلي دي چې هر کلي کې څه وشي نو دا زما لپاره د خوشحالۍ خبرې او زه دا وایم چې زما کلي کې دي الله پاک به کوي ټول کارونه به خدای پاک وخت تر وخته کوي خو زما کلي کې نه شوي نو په د خواصه په کارو ډېر کې څه کار مونږ کړی په شاخ کې مونږ کار کړی دلته هم کړی نو دا دې کې دومره څه نه وي لکه دې کې دومره فنډ نه وي چې لکه هغه مونږ غټ غټ کارونه وشي یا د MPA د MLA کوم فنډ دي په دې کې دا که وړې وړې لارې کوڅې به کېدې او هغه زمونږ چې څه حق وو بغیر نمایندګۍ مونږ خو الیکشن هم نه وو کړی مونږ له هغې راکړی دی پارټۍ خپل حق مونږ له د خپل کلي لپاره راکړی دی او ما لګولی دی او خلکو ته ښکاره دی تاسو سره لکه ملک صاحب د وخت کې نمایندګي هم نشته سیټ هم نشته د پارټۍ سره او بیا هم لکه تاسو دومره هلې ځلې لکه سر ته رسوئ په یا دا اتیشتم نهشتم روجمات دی نو څه وجه کېدای شي چې تاسو کله یو ځای روجمات کله بل ځای کې دا د عوامو مینه ده خو دا تاسو په خپله خرچه کې ارینمنټ کوئ دا زمونږ د ملګرو خپل یو ګروپ و زمونږ د خپل ګروپ دی زمونږ ملګري دي په هغې کې 10-15 ملګري مونږ او هغه مونږ دا مخکې نه سیټینګ کړو چې به د 15 ورځو نه بعد چې کوم دی نو مونږ به هره ورځ یو ملګري دا د هغې مونږ سره مینه ده چې مونږ راغواړي چا سره نن سبا دومره ټایم دی چې چاله ټایم ورکړي یا راشي خو د هغې دا مونږ سره مینه ده د خلکو مونږ ډېر زیات شکریا ادا کړو چې هغې مونږ له دومره ټایم راکړي مونږ ورشو دا خو ګیدرینګ دی نو وشي او په روژه کې دا وشي نو ډېره مزه هم کوي ډېر خوند وکړي او روژه کې خو نو رسم هغه ولي خان بابا یو دغه خبره وکړم هغې به یو خبره کوله چې واحد دا پوښتون کوم دی چې د عام وګورئ تاسو نو د خلکو د هغې 12 میاشتې چې کومي د خلکو کالي زموږ 12 میاشتې لکه ټولو کالي وي واحد دا یو پوښتوني قوم دی چې هغه وایي چې د هغه کال چې کوم دی هغه 11 میاشتې ولې وي چې دا روژه راشي نو هغه وایي چې څه کېږي خو ګټې خو تاوان وي وایي به د اختر نه پس به ګورو په روژه کې وایي نه کوو نو بیا هم شکر دی مونږ نه چې څه کېدی شي به کوو انشاءالله هر وخت تاویدار وي زموږ دروازې 24 ګنټې د عوامو خدمت دپاره کلاو دي ملک صاحب مخکې څه اراده لري چې بلدیاتي الیکشن نه روان دی کې بس وسوک بلدیاتي الیکشن به انشاءالله تعالی د حکومت د طرف نه پاتې لګي قانوني خو عیني او قانوني د دې ټایم د نن نه دا اوس په اګست کې 2 کاله برابر شي پکار دی چې دا شوی وي دا زه د پي ټي آی د حکومت ډېره زیاته کمزورتیا ګڼم چې به هغوی دا الیکشنونه کړو بیا خو د دې الیکشن نه مخکې به دې چغې والي چې بلدیاتي الیکشن وکړي بلدیاتي الیکشن وکړي ځکه چې بلدیاتي الیکشن وشي نو صحیح عوامو ته ناظم رسېږي د لارې کوڅې مونږ وایو MPA کار وکړو منسټر کار وکړو بل دا د منسټر د MPA کار نه دی دا د دې ناظمانو کار دی چې هغه راشي او ولې چې هغه په خپل کلي کې موجود وي MPA منسټر
چې الیکشن وکړي هغه خو تاسو بیا لیدلي دي چې په دوا جنازه کې لیدلي دي بالکل ملک صاحب خو ناظم هم چې کوم ورته تیاره کې پاتې شي نو هغه بیا بهرحال ناظم بیا په خپل یونین کونسل کې نه نظر هغه ما او تا ته ډېر په اسانه باندې را رسېدی شي یې مونږ ته نشي را رسېدی په اسانه دا خو د دې حکومت پروګرام او پراجیکټ چې موږ الیکشن کوو انشاءالله حکومت کله اعلان وکړو کله اعلان وکړو د پارټۍ د مشرانو څنګه خوښې نو انشاءالله اراده هم شته چې الیکشن به کوو اراده مو شته ملک صاحب اخره کې چې کوم د اختر را نږدې شو را روان دی بلکې یو ورځ دوه ورځې پاتې او د عوامو چې کومه رویه ده نو هغې ته څه میسج ورکوئ هوایي فایرنګ ولې سره یا داسې سپیس ویلی ساتي نو زما خو خپلو عوامو ته خپل درنو خوږو مشرانو کشرانو وروڼو ته دې ټول ته زما خو دا یو درخواست دی ټولو ته چې تاسو وګورئ هوایي فایرنګ چې کوم دی نو خو دا ښه شی وی نو تاسو ته بیا تاسو وګورئ خو د هر محکمې نه یو چټ راوځي هر محکمه بار بار دا وایي چې هوایي فایرنګ مه کوئ زموږ بي پي او صاحب چې کوم زموږ نوی راغلی د صوابۍ محمد شعیب خان د هغه هم ډېره زیاته موږ شکریا ادا کوو چې هغه ډېر ټایم ورکوي او مطلب په میسج باندې هم کار کوي چې څه حق یې ده چې هغوی کې هغه ډېر تعاون موږ سره کوي بیا زموږ ته ډي ایس پي صاحب چې کوم دی بیا ایس ایچ او صاحب نو ټول خپله ښه ډیوټي کوي لګیا دي انشاءالله زما خو سره لکه ملاقات کېږي زما ته هغې کې څه غلطي نه ښکاري عوامو ته زموږ هم دا درخواست دی چې د ټولو محکمو سره او پولیس سره خاص کر تعاون وکړئ او دا دې ځکه هوایي مه کوئ هوایي فایرنګ چې بله ورځ زموږ په کلي کې دی کې ورته مونږ سراج محمد کوټې کلی دی هغې کې یو ماشوم ولګېد واده وایي داسې تاسو نور کیسونه وګورئ نور وګورئ دا ګولۍ خو هم چېرته غورځېږي دا خو چې ټزو شي دا ګولۍ خو هم چېرته غورځېږي نه جاني نقصان پې هم کېږي مالي پې هم کېږي نو دې مهرباني وکړئ چې د دې نه ډېر زیات پرهیز وکړئ هوایي فایرنګ بالکل مه کوئ دا بالکل ښه شی نه دی دا نقصان سبب جوړېږي نو موږ خو ډز کوو د خوشحالۍ دپاره یې کوو نه چې خوشحالۍ دپاره یې کوو نو ولې هغه موږ په غم بدله کړو د دې خوشحالۍ ملک صاحب چې کوم دی نور هم ډېرې تایید کېږي نو که دا عوام چې کوم دی دا کتونکي دي دا خوشحالي روح بدل کړي روح بدل کړي هغې دپاره د یو ګفټ ویسي چا ته ډزې کوي واده یې نه لکه ډزې کوي نه هغه د ګفټ ویسي ډز خو نه ښکاري ګفټ خو ورته ښکاري چې ما د بل پلانکي دا راوړو نو ښه طرف ته یو شی لاړ شي نو پکار دی باقي دویمه خبره د ایس او پیز د حوالې سره ده دا چې کومه ده نه دا زمونږ د زمونږ په کلي کې زمونږ په ملک کې صرف نه ده دا د دنیا یو مسله ده د دنیا یو وبا ده الله دې ختمه کړي د خیره سره موږ چې تاسو مطلب احتیاط نه کوو نو بل به یې څوک کوي لومبی به احتیاط ډېر ضروري شی دی ډېر لازمي شی دی چې څنګه حکومت وي او څنګه موږ ته ادارې وي هغې سره په دې کې 100% تعاون پکار دی او خپل دا ځان هم بچ کول دی او بل هم بچ کول دا موږ سره ملک یوسف علي مومن کوم چې یو لیډر ورکر دی د نیشنل پارټۍ او د کومو عهدو چې کوم تاسو ذکر وشو هغه هم په خپل فرایض چې کوم دی سره انجام کوي نو د بل پروګرام پورې مال او د کیمرمین ذیشان حسین اجازت راکړئ په لوی الله سپارم د الله په امان